والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. من زور محمد يغوص الاتحاد من زور محمد زړونو په جهان باندې راپور د محمد او صادق ادا مقام د بل انسان په نصیب چرته صادق ادا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره کور په کور او لور په لور اوس پروګرام براسي مخ په وړاندې مزه زه دا خبره وکړم چې زمونږ په صفي فاونډیشن کې زموږ سره د هر پټۍ یو ملګري شته دا یو داسې عامل دی چې په دې کې موږ هر یو بل بل د کاري سره داسې نه ده چې داسې نه کوو د یو خاص پټۍ یا د یو خاص تقوی یا د یو خاص مکتب فاونډیشن چونکې باچا خان بابا فرمایي چې اختلاف چې دی نو دا په مفاداتو کې دی په خدمت کې اختلاف نشته دی د الله تعالی د بندګانو په خدمت کې اختلاف نشته نو په دې کې به موږ بلا امتیاز سره د پټۍ سره د بل سره د بل سره د رنګ نسل موږ به د دې عوامو د دې دردېدلي د دې ځپلي د دې کړېدلي ولس خدمت وکړو او د دوی په فرهنګونو باندې وپای کړو اوس زه د دې تنظیم چې کومه داسې انټروډکشن به تاسو ته یو ملګری کوي مشتاق صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او تاسو ته د دې کومه لاسته راوړنې هغه تاسو ته بیان کړي د دوی په مستقبل کې صلاحیت هغه بیان کړي او د دې په دې داسې یو هغه چې موږ په انګریزي کې یو کرسري پلانس کې واچوي که نه چې یو سرسري تاسو ته د دې هغه ډانچې خلاصه بیان کړي چې دا څه دي موږ څه وکړل او موږ به مخکې څه کوو مشتاق صاحب ته ډېر په درنښت باندې بلنه ورکوو چې هغوی راشي او د خپلو خیالات ولیکل چې کومه دی دا ټوټل د یو میاشت مخکې کوشش دی د یو څو ملګرو سوچ او فکر او هغه چې کومه دی را یوځای شولو او هغې له بیا مونږ دا داسې یو عملي جامه ورکړه ده بیا چې کومه دی نو پکې داسې خبره کېدلې چې زمونږ کوم خاندان دی خپل یا کومه فیملي ده په هغې کې چې کومه دی نو مونږ د دې خپلو ملګرو سره یا کومه تنخوادار خلک دی زمونږ هغوی مدد یې موږ واخلو موږ بیا کار شروع کړو بیا موږ مختلف کلیو ته لاړو هلته چې موږ خبره وکړه ده مولانا صاحب په قیادت کې نو هغه ځای نه ډېر ښه رسپانس میلاو شولو او ماشاءالله هغه کار ډېر ښه روان دی سفینة المساکین فاونډیشن څنګه چې تاسو شاته په دې بینر باندې وینئ خدمت انسانیت کې دی کوشش صرف دلته چې کومه دی د مختلف پارټو خلک به ناستي د مختلفو سیاسي پارټو سره به تعلق وي هغه خبره به د دې نه بلکل شاته وي زموږ چې کومه دی مقصد هغه صرف دا دی چې موږ د انسانیت خدمت بلا تفریق بغیر د رنګ نسل نه او بغیر چې کومه دی د څه پارټۍ نه هغه به موږ کوو نو زه ستاسو سره اوسه پورې چې موږ څه کړي دي هغه ستاسو سره زه چې مختصر شان شیر کوم ډېر څه خو نه دي خو بیا هم هغه خپل کوشش چې کومه دی هغه موږ کړی دی او هغه زه ستاسو سره شیر کوم زه موږ چې کومه دی نو په مختلفو مدونو کې خلکو سره د نغدو په دغه کې یا چې کومه دی د هغوی د ضرورت مطابق د هغوی سره مدد کړی دی لکه واده ښادي شوله داسې چې کومه دی مریض شولو د هغه داسې چې کومه دی نو په یو ځای کې داسې یو ځای دی چې هلته یو پول دی یا چې کومه دی یو لار دا هغه زمونږ د دې فاونډیشن په مدد سره کېږي نو هغه ځای کې هم مدد مون کړی دی په دې کې چې کومه دی زمونږ پټواري کړی خان محمد مشین بدرګه دیګانان او دغه شانتي یو ځین نور هغه پکې شامل دي اوسه پورې زه خو هغه نومونه نشم اخیستلی چې چا خو زمونږ چې د اوسه پورې کومه پیسې د دې ملګرو امداد دی یا چې کومه دی کومه پیسې لګي هغه 50,000 روپۍ چې کومه دی نو د الله په فضل سره ستاسو په دعاګانو سره ستاسو په امداد سره مونږ مختلفو ځایونو کې د خلکو سره امداد کړی انتهایی ضرورتمند یا چې کومه دی چې د چا ډېر ضرورت او هغه خلکو سره مونږ امداد کړی په دې کې تاسو ته ما وویل خان محمد مشین دی بدرګه د پټواري کړی دی او دیګانان دي مخکې چې کومه دی نو په دې پروګرام کې زموږ دا یو لاهي عمل دی چې مونږ به په کلي په سطح باندې زموږ چې کوم پټواري کړی دی یا چې کومه دلته خان محمد مشین دی داسې مورچه خان کړی دی
نو هلته نمرګرو چې کومه دی نو ډېر زیات او هغوی موږ ته خپل هغه دلچسپي ظاهره کړې ده، باقاعده په هغې کې مولانا صاحب لیدلي دي، هلته خبره شوې ده. نو زمونږ کوشش دا دی چې هلته داسې یو ترتیب جوړ شي چې په ماهانه بیس باندې، ماهانه بنیاد باندې د میاشتې په دغه باندې موږ هلته ما پټوالي کلي کې دا کوشش کړی دی څه ناڅه په هغې کې چې کومه دی نو ملګرو امداد کړی دی، لکه د هغه خلکو د پیسو د راتلو یا د هغوی چې کوم مالي حیثیت په لحاظ سره موږ د هغوی سره تقسیم کړي دي. نو په هغې کې ډېرو ملګرو زموږ سره چې کوم دی امداد کړی دی د خپل وس مطابق، او انشاءالله دغه کوشش به جاري. زمونږ د څنګه چې ما ووي دا زمونږ نږدې سکولونه دي، په دې کې چې کومه دی نو لږ هلته ویزیټونه دي، هلته چې کومه دی د ملګرو سره د استادانو د مدد سره هلته خلکو سره سیشنې اخیستلي، ماشومان چې کومه دی هغوی په دې خبرول دي، د هغوی استادان چې کوم دي هغه په دې خبرول دي. بیا زمونږ غټ سوچ چې کومه دی هغه دا دی چې مونږ یو امبولینس د صحت او په شعبه کې چې کومه دی مونږ یو امبولینس غموکو کوم چې کومه د دې علاقې د نږدې چې زمونږ کوم علاقې دي دې کې مونږ بالکل فری دا سهولت چې کومه دا خلکو له ورکوو. انشاءالله دغې کې کوشش شروع دی. بیا چې کومه دی نو یو ډسپنسرۍ خبره هم شروع ده چې مونږ دا کوشش کوو چې کومه دا بنیادي یا نور ابتدایي چې کومه دوایي وغیره د دې یو ډسپنسري چې کومه مشین کې شوله که یا دلته په دې ځای کې شوله، نو هغې کوشش کوو چې هغه موږ جوړه کړو او هغې کې چې کومه بنیادي یا د ابتدایي ضرورت چې کومه دوایانې وغیره دي چې دا موږ د خلکو له ورکړو. دې سره چې کومه دی لرې چې کوم ځایونه دي په هغې کې هم داسې یو ضرورتمند دی چې د هغه انتهایي ضرورت دی، لکه زه د لوندغړ مثال ورکړم، هلته هم زموږ ملګرو د امداد کړی دی او خپل کوشش یې کړی دی. نو ستاسو ټولو چې کوم امداد دی یا ستاسو چې کومه دی نو مشورې دي یا ستاسو چې کومه زموږ سره هغه ملاتړ دی، نو د هغې لپاره موږ ډېر زیات چې کومه دی نو ضرورتمند یو، او ستاسو د امداد نه بغیر چې کومه دی نو دا ناممکنه ده. نو زه امید لرم مخکې چې کومه دی د فاونډیشن حوالې سره مولانا صاحب زموږ چې کوم چیرمین دی هغه تفصیل سره خبره کوي، دا یو څو اچیومنټس وو. دې سره سره چې کومه دی نو څنګه ما وویل زما سره زه پټوالي کلي چې کوم فاینانس سیکرټري یم، نو زما سره اوس په دې ټیم کې 7000 روپۍ چې کومه دی د هغه امداد نه علاوه پرتې دي. دې سره چې کومه دی زموږ چې نور کوم ملګري دیګانه شو، بدرګه شو، مورچه خان کرے شو، هلته هم ملګري وو چې موږ سره هم په دغې تعداد کې پیسې پرتې دي، او انشاءالله چې داسې څه ضرورت راځي، داسې یو مریض وي د هغوی سره به موږ خپل امداد کوو. ستاسو د راتګ ډېره مننه. دا مختصر شان جایزه وه، انشاءالله داسې پروګرامونه به کوو، تاسو به دې خبرو، او دا ضروري چې زموږ خاص کار زموږ چې کوم خلک امداد کوي چې هغوی خبر شي چې یاره زموږ دا پیسې چې کومې دا په کوم ځای کې لګي، په چا باندې لګي او څنګه لګي. ډېره مهرباني. والسلام. څنګه چې ما هغه ذکر وکړو چې یاره په دې کې زموږ سره د هر یو ګوند نمایندګي ده، نو په هغې کې دغه کړی چې ده نو دغه لا جاري ده. دغه یو نمایندګي د پاکستان تحریک انصاف وه. اوس د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سوشل ورکر دی شهزاد صاحب، هغوی ته بلنه ورکوم چې هغوی شیرزاده صاحب راشي. ښه، هغوی راشي او زه بخښنه غواړم دا نوم یې ما ته چونکې اولنی ملاقات دی نو هغه رانه ګډوډ شو. هغوی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي په لنډو ټکو کې چې هغوی د دې باره کې څه وایي او د دوی څه احساسات او جذبات. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې بخښونکی مهربانه دی. د ډېر معزز خلک ناست دي، دوی د مخې خبره کول زه ګستاخي ګڼم او جواد په اصرار کولو چې څه به وایي خامخا موږ څه خو د ویلو لپاره څه نشته دی. دا چې کوم خلک ناست دي د دوی د مخې خبرې کول ډېر ګران کار دی. زه به په تنظیم لنډې خبرې وکړم چې تنظیم نن سبا وخت کې غیر تنظیمي پاتې کېدل زه یو قومي جرم ګڼم. نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده؟ د نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده؟ قاري صاحب، د نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده چې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي؟ ته چې پیدا شوې په کپو کې درته شات بهېدل، او زه چې پیدا شوم ما د مور خولو ته خوله واده کړه.
نو دغه لړۍ مخکې وړاندې موضوع څنګه چې ما وویل چې د مختلفو ګوندونو نمایندګي د موږ سره نعمان صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی د تحصیل تخته یوث صدر دی هغوی ته بلنه ورکوم چې راشي او په لنډو ټکو کې زموږ سره خپل ګلورین او زرین خیالات شریک کړي. زمونږ د کلي علاقې کشران مشران ما د محمد سولیان صاحبان ټول ته په جمع سلام کوم. سلام مخص فاونډیشن د راځو جواد امیر صاحب دی فواد امیر صاحب چې کوم کار شروع کړی ډېر بهتر دی. دې سره موږ اتفاق کوو او ډېر زیات ښایسته کار دی. دې کې د مسلمانۍ دې کې د پښتونولۍ ټولې هغه خبرې شته چې کومې زموږ د معاشرې نه پټې دي هغه یې پکې ښکاره کړې او ډېرې ښایسته خبرې دي. الله دې دوی له نور وسم ورکړي. موږ به ورسره خپل طرفې چې هر څه کوو به ورسره مالي هم جاني هر څنګه به ورسره کوو. یو خبره به ورسره زه دغه کومه خپل یو خیر رایه به ورکړم د دوی نوره خوښه ده. دوی دې پکې د علاقه کې یو مسله راځي هم دوی دې پکې کینی ځکه چې فاونډیشن دې خلک دې د ښو تمه کوي. نو الله دې وکړي چې انشاءالله دوی دغه ته لږ سوچ وکړي او لږ دغه ته مخه ورکړي. او تاسو ټول ډېر شکریه. څه خبرې غلطې شوي معافي غواړم. یقینا ډېر په لنډو کوټلو ټکو کې اظهار وکړو. زه اوس د دې چې کومه فلاحي تنظیم دی سفینة المساکین د دې بانی چیرمن ته به بلنه ورکوم چې هغوی راشي چونکې زمونږ چې کومه حاضرین دي موږ نه غواړو چې هغوی د فوریت ښکار شي او مولانا صاحب راشي هغوی ته په تفصیل باندې دغه خبره وکړي چې د دې نشاته څه سوچ او څه فکر او څه محرکات چې دوی دې ته راوپاروله چې داسې یو قدم واخلي او داسې یو تنظیم جوړ کړي. نو مولانا فواد صاحب ته ډېر زیات په درنښت باندې بلنه ورکوم چې هغوی راشي او موږ سره خپل خواږه خواږه خیالات شریک کړي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. واجب الاحترام سامعین کرام خصوصا علماء کرام دی علاقې مشران موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې ټوله ورځ انسان خپل کار کسب کې ستړی شي او بیا دومره وخت ورباسې راشي د چا خبرې ته وخت ورکړي کېږي. الله عز وجل ستاسو دا راتلل زموږ او ستاسو لپاره د مغفرت سبب او ذریعه وګرځي. عزتمندو زموږ او ستاسو دا غونډه چونکې ملګري مخکې هم تاسو ته وضاحت وکړو چې دا یو رفاهي تنظیم دی. زه به ډېر عاجزانه درخواست وکړم یو وي رفاهي تنظیم یو وي تحریک. د تحریک ځان لکاري یو دی رفاهي تنظیم هغې ځان لکاري. حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي خیر الناس من ينفع الناس. حضور مبارک فرمایل پتا سو کې غوره او بهترین انسان دا هغه انسان دی چې دا بل رور مسلمان ته خیر ورسوي. دا پورا جهان کومو تاسو په دې کې نظر واچو د دې شهزاده انسان دی. دا انوار او د سپوږمۍ دا هواګانې دا څومره مخلوق دا نظام چې موږ تاسو ته ښکاري دا د انسان په خدمت کې لګیا دی. الله جل شانه د انسان ته یو عزت ورکړی دی یو شرافت ورکړی دی. قرآن کې الله فرمایي با بني آدم باندې اکرام کړی دی عزت یې ورته ورکړی ما په ډېر بهترین شکل کې پیدا کړی دی. حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک کو فرمایل نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الكعبه. حضور مبارک بیت الله شریف تراله بیت الله شریف ته وکتل فقال وی فرمای لا اله الا الله ما اطيبك واطيب ريحك واعظم حرمتك. اے بیت اللہ اے د الله کورا
سمره خیستای سمره منوري سمره معطري سمره د عزت خاوندي الله کوم بهترین عزت ته درکړې دي حضور مبارک کو فرمایل چې الله په ذات مې قسم چې د مؤمن عزت ستانه ډیر زیات دی د یو انسان عزت دا د کعبه مبارک نه ډیر زیات دی نبی کریم علیه السلام مبارک کو فرمایل ان الله جعلك حراما الله د عزت او د ادب والا کور ګرځولې هو حرم من المؤمن ماله والله جل جلاله مؤمن تستان ډیر عزت ورکړي د هغه مال د هغه وینا د هغه جیداد او عزت دا د ستاسو عزت ډیر زیات مقدم دی په دغه بنیاد باندې او په دغه سوچ باندې چې د انسانیت خدمت کول دا یو مقدس فریضه ده قرآن په دې باندې شاهد دی د نبی کریم علیه السلام مبارک په زرګونو احادیث په دې باندې شاهد دي نو په دغه بنیاد ملګری یو سوچ کو چې حضور مبارک فرمایي غوړه بهتر انسان هغه دی چې د انسان د خیر او د رشد او د فلاح لپاره سوچ وکړي حضور پاک علیه السلام مبارک فرمایلا انسان کامل مؤمن نشي کېدی چې کوم انسان د یو بل رور مسلمان د لپاره د خیر خوای سوچ وکړي دا کامل مؤمن کېدی نشي او الله جل جلاله د خپل بنده سره دومره مینا محبت کوي چې یو انسان راولېږي او د الله د بنده سره مینا محبت او خیر خوای کوي نو الله جل جلاله په دومره خوشاليږي حدیث پاک کې رسول الله مبارک فرمایلی دي نبی کریم علیه السلام مبارک کو فرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا نبی علیہ السلام فرمایل ز او د یو یتیم کفالت کوونکې دا په جنت کې داسي واشار بالسبابه والوسطى دا دوغه ته اشاره وکړه وفرق بينهما شيئا ندیمس کې لږ تفریق لږ جداواله پرې حضور پاک علیہ السلام مبارک په خدمت کې صحابي رااله وی فرمایل یا رسول الله زنه ډیر زیات سخت دی حضور پاک علیہ السلام مبارک ورته فرمایل لاش د معاشره کې چرته یتیم وګوره او د هغه یتیم په سر باندې لاس کې د الله بستا زړه نرم انسانیت خدمت دومره مقدس قدم دی چې حضور پاک مبارک فرمایلی چې په یتیم خو سانه خراله د انسانه نه بعد مؤمن مسلمان اساس پرایز جوړیږي یتیم او فقیر او غریب په میدان کې आवाज نه پرېږدي ځکه ته مسلمان یې د پیغمبر علی السلام مبارک امتی تب خپل رول ادا کړي حضور پاک مبارک کو فرمایل چې په کم یو ډله کې د یو مسلمان سره یتیم پروټي باندې ناست وي نبی کریم علیه السلام مبارک کو فرمایل د الله په ذات مې قسم شیطان په دغه ګولډي کنه راځي نبی کریم علیه السلام مبارک کو فرمایل چې کوم یو مؤمن راولېږي او په بل یو رور مسلمان باندې کوم محتاج دی او کنه دی یو ګټ یو به اوس کی خیر خوای ور سره وکي فلاح سوچ وکي حضور مبارک کو فرمایل په دې یو ګټ او بو باندې یو خبره ملګری ځان سره یاد کو ساتي وਹੀ باندې راځي حضور پاک مبارک اخیری پیغمبر علماء وایي ته وਹੀ برکات په قیامت پوری وہی بن راځي د وਹੀ برکات قیامت پوری علماء وایي د وਹੀ برکات سي کم کار کم وخت کم طریقې سره پکار دا د وਹੀ برکات بالفرض او تقدیر یو ورور مسلمان دی هغه د غربت او د غریبۍ د لوګي د لاس داسې حد ته رسیدلې دي چې زه ځان ته سجانې پخوم زه ځان ته کبابونه راوړم زه ځان ته بهترین خوراکونه راوړم او زما په معاشره کې یو یتیم دی یو فقیر دی یو مسکین دی هغه به سړی روټۍ سره وخت تیری د وਹੀ برکات اوس دایده ته روټۍ پکار
حدیث مبارک کې راغلي کې رسول مبارک فرمایلی jihad د ټول نه افضل عمل دی او حدیث کې دا هم راغلي چې ذکر د ټول نه افضل عمل دی حدیث مبارک کې راغلي jihad د ټول نه افضل عمل دی دا هم راغلي چې ذکر د ټول نه افضل عمل دی علماء وايي jihad افضل دی بل حدیث کې راځي ذکر افضل دی وਹੀ برکات د کم کار کم وخت کې پکار زما په معاشره کې یتیم شته زبد یتیم په سر لاس د ماته د پلار مینا ورکوم اول زما په معاشره کې مسکین شته حضور مبارک فرمایلی د مسکین سره همت کول کل مجاهد فی سبیل الله د مجاهد نه بل غټ مهنت کون کې څوک دی مجاهد د الهی کلمت الله لپاره jihad کوي چې په دې ځمکه باندې د الله کلمه اوچته شي کفر ظلم دا ښکته شي حضور مبارک دلته فرمایي ټول افضل jihad دی دا چې د یتیم هغه کې موږ استعمال کې چې امداد او کوشو کې امداد کوي نو کې چې کړه خدای ټول د خیر ورکړي خدای پاک د هغه د امداد څخه قبول کړي خدای پاک د موږ د ټول په حال باندې رحم وکړي ګناهونه معاف کړي دنیا او آخرت خدای خسته کړي دنیا او آخرت خوشالي هغه د موږ نصیب کړي د دنیا او آخرت د غمونو تکلیفونو مصیبتونو پریشانونو خدای موږ ټول ساتي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على بلکې کوشش وکوئ خوراک انتظام کړی دا وخورئ کوشش وکوئ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।